الحمد لله الذي أبدع جسام الموجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدرته أنواع جواهر العقلية وأفاز برحمته محركات الأجرام الفلكية والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغم أنف قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان دین اسلام ډیرو عزتمند محترم مسلمانانو ورو الله رب العزت ډیر شي احکام خپل بندګانو باندې لازم کړی دي مختلف قسمه احکام لیکن یو د الله رب العزت حقونه دي هغه د حقوق الله ویل کی دیم دا د بنده حقونه دي او د حقوق العباد ویل کی ار یو حق الله رب العزت په بنده باندې لازم کړي چې کوم د وخت موافق یو حکم راشي که د بنده موافقي خدا الله رب العزت حق نه لیکن الله رب العزت په بنده باندې لازم کړي زکه بعضی داسې حقونه دي کته اونه کې د معمولی شی په وجه باندې الله رب العزت ته عذاب درکړي معمولی شی په وجه باندې په هر حال په دغه کې حقونه کې یو حق دا د مور او پلار دی مختلف قسم آیاتونه په قران مجید کې بلکې ډېر آیاتونه الله رب العزت په حق کې دا الله رب العزت د مور او پلار په حق کې راځي کړي ډېر شي حقونه ګورئ کله چې الله رب العزت د خپل وحدانیت حکم کړي چې تاسو زما عبادت وکړئ نو الله رب العزت سم
دغه یو ټوکړه چې الله سم فرمایي تاسو د مور او پلار سره احسان وکړئ تاسو مور او پلار سره هغه وکړئ نو ګره د الله رب العزت په حقونو کې سم حق د مور او پلار چې کوم غټ غټ ګناونه دي امام غزالی رحمه الله فرمایي وای 313 یا 360 لوی غټ غټ ګناونه دي په دا لوی ګناونه غټ غټ ګناونه کې د ټولو نه غټه ګناه به ګناه کبیرین هم چې غټه ګناه ده هغه دوه ګناونه دي یو ګناه شرک دی چې الله رب العزت سره نعوذ بالله سو شریک بل کس وګڼي دویمه ګناه لویه دا مور او پلار ته تکلیف ورکول دي دومره لویه ګناونه کې دا شمارل کیږي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه مېز کې ناس وی فرمایل چې چا مور او پلار راضی کړه نو دا د سیدا لکه دې چې الله رب العزت راضی کړ او من سخط الوالدین چا چې مور او پلار خپکله نو سخط الله ګویا چې دا الله رب العزت خپک د مور او پلار په خوشحالي کې د مور او پلار پر رضامندۍ کې دا الله رب العزت رضامندي ده د مور او پلار په خفګان کې دا الله رب العزت خفګان صحابي را له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل اي عمل افضل الى الله تعالی اي عمل احب الى الله تعالی الله رب العزت کوم یو عمل غوړه ده کوم یو ته محبوب ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل الصلاه فی وقتها خپل ټیم باندې موس کول بیا دې ته پوښتنه ثم ايو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا کوم یو عمل بهتر دی ورته فرمایل بر بالوالدین د مور ابلا سره هګړه کوه د مور ابلا سره کوه بیا دې ته پوښتنه و اي عمل احب الى الله تعالی بیا ته کوم یو عمل الله تعالی دی ورته فرمایل الجهاد فی سبیل الله الله په لار کې jihad کوو وګوره د ټولو نه اول اصل کې صلات په وخت یا په خپل ټیم باندې مونږ کول نو مونږ چې سره ورسره کې بده کې انتهایی لوی ګناه ده په خپل ټیم نه چې ورسره نه کوي بده کې انتهایی لوی ګناه ده په بهر دا په خپل یو لوی موضوع ده دوی متا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د مور خپل سره نیکی کول د مور خپل خدمت کول د مور خپل خبره منلې دا انتهایی عظیمه نیک عمل دی د جهاد به چې کوم درې موقعه ته به ته جهاد څنګه وګوره اوله ته مونږ یاد ک بیا ته د مور خپل خدمت یاد ک په درې درجه کې د جهاد یاد دا رنګ نور صحابه د شی واقعات د شری احادیث مبارکه دي شری چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه باندې کړي چې تاسو جهاد نه مزه د مور خدمت وکړئ دا تاسو جهاد دی د پلار خدمت وکړئ دا تاسو لپاره جهاد دی دا صحابه جهاد په خپل باندې انتهایی عظیم یو لوی عمل دی دومره لوی عمل دی چې انسان دا غش پتا باندې ولګي ګولې پتا باندې ولګي اینه په درازمه کې نه ترې الله نه جنت لازم کړي الله نه جنت واجب کړي ټول ګناهونه تعالی معاف کړي هغه جهاد ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي ته مزه جهاد لا د مور خپل خدمت وکړه د مور خپل خدمت کول دا انتهایی عظیم نیک عمل دی یو حدیث مبارک کې راځي یو انسانو عام انسانو پیغمبر نه ولیدل عام یو انسان خو د مور خپل خدمت کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر سیبتا ابو بکر سیبتا علی رضی الله تعالی عنہ هغه صحابه ته چې هغه لوی صحابه دي عمر سیبته فرمایي عمره چې کله دا کسه ته میلاو شي نو دانه به دعا وغواړي الان کې دا کسونه وېسي قرنی د قرن سیدون کې و دی بر مور خپل خدمت کوي د مور خدمت وکاو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې لیکن د مور او پلار د خدمت په وجه باندې د مور خدمت په وجه باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خور نه وراغله مینا محبت او انتهایی سیوا نو عمر چې ته فرمایلی اے عمره چې کله ته د اویس قرنی سره میلاو شوې
نو ځان د پاره به دعا وغواړي د امت د پاره به دعا وغواړي به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه رحلت وکولاړ پدې کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دور راړي هغه د دنیا نه رحلت وکا هغه لاړي د عمر شپ دور راړي چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ دور راړي نو عمر شپ حج لراله حج لراله پاج مقوا ټول خلک ودرول ټول خلک وینا نور خلک ځان نشي کوم چې قرن اوسیدون کې دا یو طرف ته شي دا قرن خلک ځان نه به هغه خلکو ته وی پتا څو کې سړی او وېس نومې دا بچته او تاسو کې څوک ته پدې کې یو کسوي هو مجنون ذالک جالس هغه نه ونه یو ولتناسه عمر سے بکسوي انت مجنون تنه ونه هغه پاله لیونه غتی په هر حال اویس قرنی سے معلوم کچ کم سے کې ناس عمر رضی الله تعالی عنہ او علي سے دواړه ورله چې کله دواړه ورله نو دې په موږ باندې ولاړو دا طریقم دا مسلم دا چې کله ته په موږ باندې ولاړې او صافه مل مرش تا دا پته ورګي چې مل مې خاله راغله نو به موږ لکته زول پکاري سړی به موږ زر زر وکي نو چې کله هغه مل مانه ولیدا نو موږ یې لکته اس کا موږ ختم کا نو ته پوښتې دی وکوي تاسو څوک نو هغه ته ځان نه خو دا وای موږ صافه راغله موږ ته دعا وکړه او چې کله موږ ختم کړو دا ته پوښتې دی تاسو څوک نو علي رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل دا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی او زه علي رضی الله عنه علي سیبه علي ما اویس قرنی وای ته باندې ير را لړ چې دا ځکه مې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له شام کړو چې بکم لار باندې ولاړې په هغه لار باندې به شیطان نشد کې دسی روح دسی دبدبه ول الله ور کړو یو پیرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماشومانو چمبا والا تمبلې وا پدې کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړ اما شومانو چمبا تمبل نه خلې کا واغ شانتي واله به ابوبکر صدیق رضی الله عنه وراله داغه باوجود هغه ماشومانو چمبا واله نه غلي کوله چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وراله هغه ماشومانو چمبا ځان لاندې کړو د پاسه به کېناسي اسنه چې عمر ولېږي دغه به وهل کې قاریږي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل اے عمر ته چې په کمال باندې را چې باغلا نه شیطان نشي الله له دسه به روح به ته دبور کړی په هر حال چې کله وته وي چې دا حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین دی او علی رضی الله عنهما نو به سي قرنی باندې ير را لاړ چې دا وته فرمایل یریګه ما منګه تا راغلی مونږ ته دعا وکړه خو اویس قرنی ته دعا نه کوي تاسو او صحابه د پیغمبر نه دلې که تمام دنیا داس مونږه عقیده ده صحابه دا معیار حق دی الله رب العزت ګرځولې دې زمونږ لپاره قران مجید کې الله رب العزت دا وایي صفات ذکر کړي چې زه د دوی ناراضي ما دوی زمانه ناراضي نو دا الله رب العزت معیار حق ګرځولې که تمام د دنیا دا اویس قرنی په شان خلکو نه ډکشي په ارزه کې د سینې کار خلکې به هم د صحابي او ادنا صحابي داغه د خپو د خاورې غدړي تم نه رسي صحابه الله دومره لوی درجه ورکړي ده په هر حال هغه ته ماته دعا وکړه چې کله ته دعا وکړه به غلاړه به کتابونو کې کړي وي چې کله د قیامت راشي او حساب کتاب کېږي الله چې کله اویس قرنی ته وي چې ته جنت ته ځه بغیر د سوال نه بغیر د حساب نه جنت ته وای دا چې کله جنت ته ورسي نو د جنت غاړي ته به الله رب العزت ودرې دا به دې پوښ کې یا الله تارته وی چې جنت ته ځه بغیر د سوال بغیر د حساب کتاب نه یا الله ولې دې ودر ولما الله رب العزت په تو فرمایي اے اویس قرنی شاته وګوره بوت ته وګدسي چې سر بوت د لاندې څومره خلک راځي او څومره دوزخین دي ټول ځان سره جنت ته وځي دا ولې دا د مور او پلار خدمت ته وځي چې کم کس د مور او پلار خدمت کوي
ګوره پیغمبر ملاقات نه رانلې خو د مور خدمت یې کاوه الله رسول الله درجه ورکړه انتهایی عظیمه درجه الله ورکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کم کس چې دا د مور او پلار راضي کی کم کس چې د مور او پلار خدمت وکي مور او پلار ته خوشاله شي د مور او پلار خوشحالي دا الله رب العزت خوشحالي ده او د مور او پلار خفګان دا د الله رب العزت خفګان دی دا د مور او پلار په خوشحالي کې د الله خوشحالي ده د مور او پلار په خفګان کې دا الله رب العزت خفګان دی او کم کس چې مور او پلار خپکی حشب عوام ابن حشب رضی الله تعالی عنہ اسلامي مدلل دغه دا واقع لیکلی دا وې زلاړه ایران یو زیر په ایران کې ویل ته چې موږ لاړو مازیګر ټیم سفرم کاو په موږ روانو په لار باندې وې یو جمعه ته ورته مخبري خواته و چې موږ ته مونږ وکړه مازیګر مونږ ټیم مازیګر مونږ موږ و چې بار ته راووتلو نو ادیره و چې څنګه راووتلو د جمعه نادره ور په ادیره کې یو قبر وشلید یو قبر مې زما د دوه یو کس را پاسه و یو کس را پاسه سره د خرو نور بدن را انسانانو او سره د خرو وای مونږ حیران شو دا څنګه چل دی و یو درې اواز د خرو وکړه او بیت قبر ته وشله بیت قبر ته ورته نشو قبر پسې بند شو و مونږ حیران شو چې دا څنګه چلو شو چې څنګه راووتلو قبر سوریش سړی تیراو سره د خر دی نور بدن د انسان دی او درې اوازونه د خرو وکړه واپس قبر ته نه نو مونږ حیران شو و اسمن صدالتا جمعه نه چوراوتو نور کسانه مزمن سره وته په بده کې یو بوډا انسان موږ ته پوس وکړ چې دا څه چلې تاسو واقع ده پرته فرمایل چې تاسو هغه مخه مفکورې نه بده کې یو بوډا وسی دا هغه بوډا زوی دی دا کم چې د قبر نه راووت سره د خرش اوازونه وکړه واپس قبر ته نه وته وای دا دغه بوډا زوی دی به ما ته چې ښا د سکړې وې دې کسه ته فرما چې دې زویبا د شراب سکل دا خځې زوی دې شراب سکل شرابیو دې شراب سکل نو یو سره مور په مازیګر کې وي مازیګر مستیم دې مور ته وي چې الله نه وایریګا دا شراب پرې دا او لا چې الله رب العزت کو ته منځ وکړه وې زوی ته وي چې بړې کومه د خراب شان دی وازونه مکوا زوانه مزه شراب سکم وای دا تر زوی دې مور ته وي وای هغه مازیګر ټیمو الله رب العزت دنه روح قبض کاوه پات و چې کله و پات دا چې من خخ کړي مازیګر کې وای ار مازیګر چې راشه دا ټیم شي دا قبر نه راوځي دغه درې اوازونه د خرو کې به د قبر باندې ورننه دا ولی دا د مور او پلار د آزار د وجه د مور او پلار خدمت کول دا لازم دي شعبان میاشور شعبان جبريل علیہ الصلوۃ والسلام را لري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وای د شعبان په 15 ورځ باندې الله رب العزت دا یوې قبيله ډېر سپینګری الله رب العزت دا ور نه خلاص کړ وته فرمایل 15 کسان داسې دي چې الله رب العزت دا ور نه خلاص نکړ بهم الله رب العزت دا قبيله کې چې کوم سپینګری خلکو شعبان په 15 ورځ باندې الله د دوزخ نه راوېست خو باز کسان داسې چې الله رب العزت هغه ته بخنه ونکړه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا څوک دي وته فرمایل 15 کسان دي الله ته مغفرت ورکړه خې وجړل چې الله موږ خلاص کړ چې چغي واله لیکن الله ته مغفرت به ورکړه وته فرمایل دا څوک دي جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل 15 کسان دي یو کس هغه چې دا صله رحمی د خپلوانو سره خپلولي پرې دي خپلولي خلکو سره نه پالي هغه کس الله رب العزت ونه باخو په دوزخ کې شانتي پروت دی دویم کس هغه چې کوم حرام یې خوړلي حرام خور ته الله رب العزت مغفرت نه کوي کو په دنیا کې هر قسمه ډېر چې مونږ چې حرام مال وایو نو حرام مال سره مونږ سود ته وایو یا رشوت ته وایو حالانکه سود او رشوت دا حرام مال واسي نه دي یو کس په نوکری باندې په ډیوټي باندې او دا سړی ډیوټي صحیح نه کوي کمی پیسې چاري دا حرامي اسکول ټیچر دی استاد دی
دا چاته سکول ته زینو در په اړه لازم نشي در تنخواه ورکي دا په دی وجه ورکړي ته ورته سبق وایا خدا سبق صحیح ته ونه وي ماشومان ته صحیح ونه وي کمی پیسې چاري اگر بردا حرامي دا غي مزدور دی مزدور چې ټیکادار یا مالک روپۍ ورکړي نو دی ورکړي چې د دیوال پرستر کی صحیح کم ورځ چې کم ورځ کې څومره کار کوي هغه ونه کی دا مزدور چې کمی پیسې لري کم کار چې کوي هغه حلالي خدا سیوا پیسې چې وخت در پر حرامي یا دا رنګي یو کس د پټو کې کار کوي په اجاره باندې را پټه ورکړي په اجاره باندې چې پټه ورکړي سکم چې اجاره علم دی هغه موافق دا کس دا کار نه کوي څنګه چې اجاره موافق کار دی هغه نه کوي غلا کوي ټانټي پټي یا غني پټي یا جوار پټي در پر دا ارث چې وړل یا صحیح کار نه کولی به چې دا دانی اخلي در پر حرامي دغه رنګي کونډي اچولي کونډي چې دوا چې خوراک کې د سر پر حرام دي بهر حال خو چې کم کارونه حرام دي ټول پیژني هغه کارونه د پیغمبر جبرئیل علیه السلام ته فرمایل هغه قسم الله را ونستر دوزخ نه کم کچ حرام خوري هغه په دوزخ کې همیشه د پاره چې سو پر د بندا خپل حق نه ماف کړي بل کس ته پوښتنه ادا سوکته او ته فرمایل دا هغه کس چې صاحب سنت باندې عمل نه کوي په دنیا کې دعوت اسی کوي چې زما خو د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې کلک عمل او په یقین سره دعوت کوي حالانکه د پیغمبر طریقه چې وګورئ نو په وجود کې یو طریقه نه وي پیغمبر په طریقه باندې پیغمبر سره مینه ده او ګیره پریخي نه او ګیره خرولي حالانکه ته پوښتنه وکړه ګیره دی ولې والو اسلامي صفاله نو کوزلې صفاوي زله یو کس ته پیغمبر سره مینه وي نو قطعا به ګیره نه ولې نه به ګیره کټکولې د پیغمبر سره مینه دی ته وي دته نو چې مینه مشتره او د پیغمبر په طریقه باندې عمل نکوه د پیغمبر سره مینه شته او ټوله ژوندۍ د يهودو په طرز باندې را نو څنګه مینه ده نو ته فرمایل بل هغه کس چې دا واستاده محبت کوي حالانکه کارونه د غیر خلقو کوي بل هغه کس په دوزخ کې اوس پنځم هغه کس چې مور خپل ته تکلیف ورکړي نو د مور خپل ته تکلیف ورکول دا تاسو ماوي معمولی خبره وي او سړی ته د دوزخ باندې سړی ته ګرځي د وجنه مور خپل چې په دنیا کې ژوند دي الله رب العزت دیره یو اتارټي ورکړه الله رب العزت یو قوت ورکړي یو پاور یې ورکړي ګوره چې مور خپل ژوند دي نو میراث نه تقسیمي خلک بډې یې میراث تقسیمو مال خپل حصہ نه راکړي چې مور خپل ژوند دي یې چې خپل نه ورکړي سي ګرځي چې خپل په تقسیمي دا تقسیم دي د میراث نه وي چې مور خپل ژوند دي نو میراث هم نه تقسیمي الله رب دې پاور ورکړي د مور خپل نو باج حقونه بهرحال باج حقونه د بچی په مور خپل باندې دي او باج حقونه د مور خپل په بچو باندې دي د بچی څلور کو 15 حقونه داسې چې دا په مور خپل باندې لازم دي یو دار چې کله بچی پیدا شي بچی نو خسته نمبر کی یو اول حقدار دویم حقدار د بچی په مور خپل باندې چې کله بچی پیدا شي نو تربیت پوره کوي دریم حقدار چې عقیقه وکي یا چيله را یا چيله را نه په دریم یا په ومه باندې یا په 14 مستحب عمل له دا وکي سلورم حقدار چې وعده ولکي سلورم حق چې کله بالغ شي نو وعده ولکي یا په 18 سال کې 18 نه 20 دا 24 25 پورې په دې عمر کې وعده کول دا سنت طریقه ده وعده ولکي بل اصل حقدار چې تربيت ولکي دا درې بچي په مور خپل باندې حق دي او د مور خپل حقونه خو دومره ډیر دي تاسو ماوي چې الله رب العزت وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الله فرمایي وقضى ربك الا وقضى ربك الله تاسو ما حکم کړی د دې خبره چې تاسو زما عبادت وکړئ وبالوالدين احسانا او د خپل عبادت سره الله رب العزت سم خبره دا ذکر کړه چې د مور خپل سره وخی کړه کې د مور خپل سره باندې کې دومره لوی حق دی بهرحال د مور خپل خیر ساتل دا لازمی دی په انسان باندې او کم کس چې د مور خپل خیر ساتي الله رب العزت پر دنیا هم خسته کی الله رب العزت په آخرت هم خسته کی او کم کس چې په مور خپل باندې ظلم کوي
کنزلو ته کوي بدی ردیو ته وي دا رنګ ته نه پويږي یا ته مرګره ناس یو پلاټ وي پاسه ماته ما فاطمه کړه تا مې شرمېږه په کپڑے دی بیکار دي تو وای کو پیر خاص نو مرید لبسته کوپلار اسم نه ایا چې خپل پوزم نشي پاکوله خود بچی لپاره بهم بچا دي بچي به بهم خیر ساتي نو کوچا خیر ساتل الله رب العزت په دنیا کې روخانه کړی دي او کوچا خیر نه ساتل نو وت تاسو باندې دلې مې و به نه الله رب العزت په دنیا کې ذلیل او رسوا کړی دي او آخرت کې خو زید دوزخ ته الله رب العزت دې سو خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم طهر فمنا وطهر قلبنا وطهر جسدنا ونور قلوبنا بالقرآن اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا الله كريم مولا موږ د ګناهونو معاف کړي کوم ګناهونه چې موږ شوي پر سترګو دي کو پټ دي ښکارا دي کا غټ دي کوه دي الله موږ ټول معاف کړي د چا مور خپل ژوند دي یا ډېر عمر دراز ولوي د چا عملي یا الله مغفرت کامله تامه نصیب کړي یا الله ټول راضي شي اخر خاتمه بالایمان کړي اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله